إلا الله لا إله إلا الله لا إله. د تعلیم القرآن اسلامی رادیو قدر منوریدونکو اوس تاسو پام راړو د مولوي عبدالرازق راشد صاحب و اصلاحي بیان ته په دې هیله چې دغه اصلاحي بیان تر پای شیبو راسره واورئ. لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وأصحابه حداة طريق الحق وحماته. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما كنت يا برملك جاهو هشم کہ پیش استو بود استو بعد استو ہم. زندگی آمد برائی بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. درنو او پر دین میونو مسلمانانو، دنیا دار العمل دی او آخرت دار الجزا دی. یعنی په دنیا کې به موږ عمل کوو، اعمال بکوو، په آخرت کې موږ ته مزدوري راکول کیږي. دنیا دار الفنا دی، آخرت دار البقا دی. یعنی دنیا بقا نه لري، فنا کیږي. دنیا او څه چې په دنیا کې دي دا ټول له منځه ځي، او آخرت دا دار البقا دی. هلته چې څه دي هغه باقي دي، هغه ختمېدل نه لري، هغه تمام نه مومي. دنیا دار الحزن دی، دار الغرور دی. آخرت دار السرور دی. دنیا دا د غم او د دوکې ځای دی، انسان په دوکه کیږي. آخرت د خوشحالۍ ځای دی. د دنیا ژوند یو څو دمګی دی، د آخرت ژوند ابدي ژوند دی. د هغه ابدي ژوند دپاره تیاری پکار دی. د هغه ابدي ژوند دپاره پوره آمادگی پکار ده. د ابدي ژوند په سمون کې مسابقه پکار ده. باید موږ په دې کې وړاندیوالی وکړو، باید موږ په دین کې مسابقه وکړو، باید کوشش وکړو چې تر هر چا وړاندې سو، تر هر چا ډېر ثوابونه ترلاسه کړو، لوړې مرتبې ترلاسه کړو، غټې درجې ترلاسه کړو. موږ دا سفر روان دی او دوان دی، قرار نه لري. تمیده نسته پکښې کې، که ویښ یو که بیده یو، که ولاړ یو که ناست یو، که روان یو که ولاړ یو. په ټولو حالتونو کې زموږ سفر روان دی، د قبر پر لوري، د مرګ پر لوري. په هر دقیقه کې شپېته ګامه موږ د مرګ پر لوري باندې اخلو، ځکه د هره ثانیه د مرګ پر لوري باندې یو ګام دی. موږ مرګ ته نږدې کېږو، موږ قبر ته نږدې کېږو. باید موږ فکر وکړو چې موږ دا یو هر ګړی روان یو، د مرګ پر لوري باندې ورنږدې کېږو، قبر ته ورنږدې کېږو، د حساب ورځې ته ځان ورنږدې کوو. نو دا یو عظیم حالت دی چې موږ په سفر کې روان یو، خو د خپل سفره څخه غافل یو. موږ که په ذهن کې یې که مو نه یي، که مو یاد یي که مو نه یاد، دا سفر مو روان دی. د آخرت پر لوري مو دا سفر جاری دی، د قبر پر لوري مو دا سفر جاری دی، د مرګ پر لوري باندې مو دا سفر روان دی. ګړی په ګړی مرګ ته نږدې کېږو. په دنیا کې چې څه دي دا مو د لاسه وځي. په دې دنیا کې که صحت دی، دا ازمایښت دی د الله جل جلاله، دا یو امتحان دی چې ته په دې صحت کې د الله جل جلاله عبادت کوې که نه کوې. ته په دې صحت کې د دې صحت شکر ادا کوې که نه ادا کوې. که مریضي راشي، مریضي هم د الله امتحان دی چې ته صبر کوې که نه کوې.
که خوشحالي راسي دا هم د الله جل جلاله امتحان دی چې ته شکر ادا کوې که نه ادا کوې، او که خفګان راسي هم د الله جل جلاله امتحان دی چې ته شکر ادا کوې که نه ادا کوې. دا ژوند په خپله یو امتحان دی، دا یو امانت دی چې موږ ته راکول سوی دی چې موږ دا ژوند د الله په رضا کې تېروو که د الله په نارضایت کې تېروو. دا ژوند موږ د الله د حکم مطابق تېروو که د الله د حکم مخالف تېروو. په دې کې زموږ ته امتحان اخیستل کېږي. دا ژوند چې موږ ته راکول سوی دی د عبادت لپاره راکول سوی دی. آیا دا ژوند موږ په عبادت باندې تېروو که د الله جل جلاله د حکم په مخالفت تېروو که په بېدینۍ باندې تېروو؟ او موږ د دې سره باید د خپل ځان سره باید دا مراقبه وکړو، دا محاسبه وکړو چې آیا دا ژوند چې الله ما ته راکړی دی ډېره برخه ما په کومه خوا کې تېره کړې ده؟ ډېره برخه ما په عبادت کې تېره کړې ده او که مې ډېره برخه په غفلت کې تېره کړې ده؟ که موږ حساب وکړو موږ زیاته برخه په غفلت کې تېروو، یا خوب وي یا خوراک وي یا تجارت وي یا سیل وي یا تماشا وي، عبادت ته مو بیخي لږ وخت ورکړی دی. نو که د قیامت په ورځ باندې زموږ څخه پوښتنه وشول چې تاسو ته عمر درکول سوی وو، تاسو ته صحت درکول سوی وو، تاسو ته مال درکول سوی وو، تاسو ته دولت درکول سوی وو، دا تاسو څنګه مستعمل کړل؟ نو د قیامت په ورځ که چا صحیح جواب ورکړ دا کامیاب دی او دا عزتمند دی، او که چا خدای مکړه کمزوري جواب ورکړ او په جواب کې ناکام شو نو دا بیا د تل دپاره ناکام دی. اصل عزت د هغه چا په برخه دی څوک چې د الله جل جلاله د حکم سره سم ژوند تیر کړي. څوک چې د الله جل جلاله د حکمونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو سره سم ژوند تیر کړي نو دغه کس په دنیا کې هم کامیاب دی، په آخرت کې هم کامیاب دی. دا په دنیا کې هم عزتمند دی، په آخرت کې هم عزتمند دی. د دنیا او آخرت ټول عزتونه یې په برخه شول. او دغه کس اصل هوښیار کس دی چې دی دین ته توجه کوي. شیخ سعدي صاحب وایي غم غم دین خور که غم غم دین است همه غمها فروتر ازین است. غم د دین خوره چې د دین غم اصلي غم دی، دا نور غمونه ټوله تر دې وروسته دي، تر دې ټیټ دي. د هغو غمونو خیال مه ساته. نو تر ټولو هوښیار کس هغه څوک دی چې د دین غم یې وخوړ. تر ټولو عزتمن هغه څوک دی چې پر دین باندې یې تګ وکړ. چاته چې د دین عزت ورکول سو، چاته چې الله او د الله رسول عزت ورکړ، هغه څخه بیا هیڅ څوک عزت نشي اخیستلی. هغه هم په دنیا کې عزتمند دی او هم په آخرت کې عزتمند دی. هغه څوک چې ځان ته ډېر هوښیار وایي، ځان ته ډېر عقلمند وایي، خدای په 5 وخت لمانځه کې د مسجد دروازه ونه ویني، د دې د هوښیاري هیڅ ګټه ودته نه وکړه. دا نو دغه نو هوښیاري نه سول، دا بېوقوفي سوله چې نارینه دی لمونځ ورباندې فرض دی، مسجد پر 2 ګامه دی، بیا هم دی مسجد ته نه ورځي. او دا ذهین انسان چې ځان ته هوښیار وایي، ځان ته ذهین وایي او ځان ته تعلیم یافته وایي، ځان ته ښاغلی وایي، ځان ته باتور وایي، او دی په 5 وخته کې په د ورځې 5 وخته لمانځه کې لمونځ ونه کړي، لمونځ ادا نه کړي، دا نه بیا هوښیار نه دی. هوښیار هغه څوک دی چې د آخرت لپاره یې تیاری ونیوي. الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هوښیار هغه څوک دی چې ځان یې وپېژني چې زه څه شي یم، له څه شي پیدا یم، د څه دپاره پیدا یم، او عمل یې د ما بعد الموت دپاره وکړي. د مرګ د څه وروسته چې آخرت دی د هغه دپاره یې تیاری ونیو. دغه کس هوښیار سړی دی. دا چې هر څونه ځان ته هوښیار وایي خو چې د آخرت لپاره تیاری نه کوي، د لمانځه پایبندي نه کوي، د سنتو پایبندي نه کوي، د شریعت پایبندي نه کوي، د قرآن او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکمونو سره سم ژوند نه کوي، دا چې هر څونه ځان ته هوښیار وایي دا هوښیار نه دی، دا بېوقوف دی. ځکه هوښیار هغه څوک دی چې آخرت لپاره یې تیاری وکړي. دا چې دی آخرت ته تیاری نه کوي او ځان ته هوښیار وایي، ذلک بانهم قوم لا یعقلون. الله جل جلاله دا په دې وجه باندې چې دا قوم عاقلان نه دي، عقل نه لري. دا کافران چې ځانو ته هوښیاران وایي او آخرت ته تیاری نه نیسي، ایمان نه راوړي، دا په دې وجه باندې چې عقلونه نه لري. نو کافر چې هر څونه لوی ساینسدان سي،
هر څونه ترقي وکړي الله جل جلاله وایي دا عقل نه لري، دا بې عقل دی، دا بېوقوفه دی. موږ د دوو شیانو تر دام لاندې یو. یو هغه ګناوې دي چې د باه له وجې زموږ څخه کېږي، دویم هغه ګناوې دي چې د جاه له وجې موږ څخه کېږي. با هغه ګناوې چې شهواني ګناوې دي، د شهواتو په وجه چې زموږ څخه کېږي. هغه شهواني ګناوې انسان د هلاکت سره مخامخ کوي. دویم هغه ګناوې دي چې د مرتبه د عزت او د عظمت په خاطر باندې زموږ څخه کېږي. زه پر فلاني مرتبه یم، زه د فلاني دنده باندې مسؤول یم. د مسؤلینو کسانو سره چې د دې د مسؤلیت د دندې په وجه باندې د لوړ رتبه والي په وجه باندې کومې ګناوې کېږي، هغه ګناوې بیا ډېرې عظیمې دي. ځکه یو څوک چې د شهواتو په ګناه باندې مبتلا وي، هغه چې د ګناه وکړي پر خپله ګناه دستي پښېمان وي، دستي خپل ځان ملامت بولي. لیکن هغه څوک چې د مرتبه د عزت د جاه و جلال په وجه باندې پر نور خلکو ځان اولا بولي، پر نور خلکو ځان بهتر بولي، او ځان پر خلکو لوی بولي، او ځان د عزت وړ بولي، ځان د هیبتو د دبدبې وړ کس بولي، دا کس پر خپل ګناه پښیماني لا څه کوي، دلایل هم ورباندې وایي، او ځان د دې مستحق بولي چې باید خلک یې درناوی وکړي. روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جنت ته به هغه څوک نسي داخل چې د هغه په زړه کې د ذرې په اندازه باندې کبر وي، چې د یوې ذرې په اندازه په زړه کې کبر وي، دا کس په جنت ته نسي داخل. نو هغه څوک چې ځان د عزت د دبدبې په خاطر باندې پر خلکو لوی بولي، یا په دې لحاظ چې زه ډېر لوی عالم یم، یا زه ډېر لوی صوفي یم، یا زه ډېر لوی بزرګ یم، یا زه ډېر لوی استاد یم، یا زه ترجمه کوم، یا زه پلان کوم، په دې لحاظ ځان پر خلکو لوی بولي، دا تکبر دی. دغه کس چې په زړه کې یوه ذره کبر وي، جنت ته به نسي داخل. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې الله جل جلاله وایي الکبر ردائي، لوی زما ردا ده، بلا تشبیر لوی د الله جل جلاله سره مختصه ده. لوی یوازې او یوازې الله جل جلاله دی. دا چې څوک د لوی دعوا کوي، دا به د خدایي دعوا وکړله، او الله جل جلاله سره یې ټکر ووه، ځکه الله جل جلاله دغه ته جنت نه ورکوي. او د جاه و جلال او هیبتو دبدبې په خاطر د یو لوړې رتبې په خاطر باندې ځان پر نورو اولا او بهتر بولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ځینې ګناوې مهلکات انسان د هلاکت سره مخامخ کوي. هغو کې یو الاعجاب بنفسه، چې ځان ته په تعجب وي، چې پر خپل ځان عاشق وي، چې دا زه څونه تکړه یم، دا زه څونه افلاطون یم، دا زه څونه ښې خبرې کوم، دا زه څونه ښه مجلس کوم، دا زه څونه ښه تقریر کوم، دا زه څونه ښه درس کوم، دا زه څونه ښه کاروبار کوم، دا زما څونه ښه اخلاق دي. پر ځان باندې چې یو څوک عاشق وي، خپل ځان ته په تعجب باندې وي چې دا زه څونه د کمالاتو یو سرچینه یم، دغه تر ټولو مهلکه ګناه ده. دغه سړی د هلاکت سره د دې ګناه په وجه باندې مخامخېږي. دا ډېر اسانه کار دی چې یو څوک د خپل ځان په وړاندې باندې په خپلو سترګو کې خورا غټ وي، خورا عزتمن وي، خورا ښه وي، او د نورو په وړاندې باندې ذلیل وي. دا اسانه کار دی. ګران کار دا دی چې یو څوک د خپلو سترګو په نظر کې د خپل ځان په وړاندې باندې ذلیل وي، خوار وي، او د خلکو په وړاندې باندې عزتمن وي. ځان هیڅ ورته نیسي، لیکن خلک یې عزت درناوی کوي. دا ګران کار دی. له همدې وجې به حضرت عمر رضی الله عنه دعا کوله اللهم اجعلني في عين صغيرة وفي عين غير كبيرة. یا الله د خپلو سترګو په وړاندې مې کوچنی کې، ذلیل و خوار مې کې، چې پر خپل ځان باندې مې د خوار او د ذلیل ګمان وي، او د بل چا په سترګو کې مې عزتمن کې. دغه اصلي مرتبه ده، دغه عبادت دی، دغه ته ویل کېږي د نفس تزکیه، چې سړی په خپلو سترګو کې خوار وي، د خلکو په سترګو کې عزتمن وي. دا چې سړی خپل ځان عزتمن بولي او خلک د خوار ګمان ورباندې کوي، دا مرتبه نه ده. دا ډېر اسانه کار دی.
تر ټولو ګران کار دا دی چې سړی په خپلو سترګو کې ذلیل وي او د نورو په وړاندې باندې عزتمن وي. د هغه وخت راځي چې سړی د دین څخه پوره برخمن وي. موږ خو کله کله چې یو لږ نو کې عبادت وکړو د خپل عبادت په وجه باندې بیا غرض کوم یو پنځه وخت لمونځ په جماعت وکړي لوی دیندار ځان بوته وایي او کوم یو 2 روپۍ خیرات کړلې د ځان ته ابوذر غفاری وایي یو لوی زاهد را څخه جوړ شي. کوم په بسته کال کې یو سودا د شبهه ډکه او شبهه پکې کې و پرېښول بیا نو ځان یو لوی متورع راته یې چې زه دغه پرېزګار ما په پلاني وخت کې یو سودا کوله باره مې پرېښوله د یو لږ نو کې شک په واجب باندې نور که حرام خورو که نه خورو دغه باک نه کو بس په یوه سودا باندې ځانونه متورعین بولو په یوه تهجد باندې ځانونه دیندار د دین ټیکهداران بولو او په 2 روپۍ خیرات باندې ځانونه زاهدین بولو د ځان څخه ابوذر غفاری جوړو. دا موږ په د خپل عبادت کې هم دوکس باید موږ تر ټولو مهم شی آخرت وبولو د الله رضا وبولو نه په خپل ځان غرض نه په خپل عبادت غرض چې عبادت کوو پر عبادت په د الله شکر ادا کوو او د عبادت کې چې کومې کوتاهي او کمزوري زموږ څخه کېږي پر هغه باندې به معافي غواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بل منځ وکړ تر منځ وروسته به 3 واره استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایي چې افضل د مخلوقات دی خیر الرسل دی هغه چې منځ وکي فرض منځ وکي هغه په محراب کې 3 واره استغفار وایي چې الله څنګه منځ چې مناسب دی زیتا ته وکم هغه سل منځ مینه دی کړي بخښنه غواړم. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر خپل منځ باندې بخښنه غواړي نو ماوتا به څنګه بخښنه نه غواړو. ماوتا باید په خپل عبادت باندې غران نشو. د دې داسې مثال دی لکه دکاندار ته چې کوټه پیسې ورکړي او شی ځنی واخلي او بیا داسې په کښه غاړم روان شي. دا زموږ عبادت خو کوټه دی. دا زموږ عبادت خو په حقیقت کې هغه عبادت نه دی په کوم عبادت چې جنت کیږي په کوم عبادت چې د الله رضا خپلېږي په کوم عبادت چې ثوابونه ګټل کیږي دا عبادت نه دی دا کوټه عبادت دی. موږ چې دغه عبادت وکړو الله ته بشارو چې الله موږ ته معافي وکړي. دغه عبادت چې کوټه عبادت دی دا په قراره سره قبول کړي او زموږ په زړه کې به د آخرت غم وي. آخرت به موږ پر دنیا باندې مقدم بولو ځکه دا دنیا دا متاع الغرور ده وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نه دی د دنیا ژوند منګر د دوکې سامان دی. سړی په دوکه کېږي په دې دنیا سړی دوکه سي سړی چې دا زما مقصود هغه مقصود نه دی او ډېر خلک په دوکه سوي دي په دنیا باندې. وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب علاوه نه دی د دنیا ژوند مګر بازی او تماشې دي. دا بازی او د تماشې ژوند دی دا په حقیقت کې ژوند نه دی دا بقا نه لري دا دوام نه لري. ځکه الله جل جلاله مصطفى قران کریم کې وایي په سوره الاعلى بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقى. تاسو د دنیا ژوند مختار کوي د دنیا ژوند غوړه کوي لیکن آخرت خیر دی ځکه چې آخرت باقی دی هغه همیشه نه دی. الله جل جلاله دا خبره چې تاسو د دنیا ژوند مختار بولی د دنیا ژوند ته غوراوي ورکوي د آخرت تر ژوند او آخرت پر غوړه دی. والآخرة خیر وابقى آخرت خیر بهتر دی وابقى او باقی دی یعنی بقا لري. هغه ژوند باید مختار سي آخرت ته باید پر دنیا باندې مقدم والی ورکول سي. دا خبره په ټولو کتابو کې شوې ده په ټولو آسماني کتابو کې الله جل جلاله ټولو انبیاء سره لېږلي. ځکه الله جل جلاله وايي ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. دا خبره چې تاسو د دنیا ژوند د آخرت پر ژوند غوړه کوي او د آخرت ژوند خیر او باقی دی دا خبره په خوانیو صحیفو کې هم راغلی و لکه د ابراهیم علیه السلام صحیفه او د موسی علیه السلام د تورات صحیفه هغه کې هم دا خبره سوی. موږ باید آخرت پر دنیا مقدم ځکه فطري تقاضا د عقل تقاضا هم دا ده. یو سره زر دی بل خاوري دی. سره زر سره دوام نه لري او خاوري دوام لري. نو کوم شی چې دوام لري هغه باید غوړه شي. خاوري دوام لري باید دغه پر سرو زرو باندې بهتره وګولي ځکه یو وخت به سره پرتی یو کار خو به کوي
یو ګلو کاګل خو به په وکې یو ودانۍ خو به په جوړه کې هغه سره زر چې بقا نه لري یو څو ورځې بعد به ستا د لاسه وځي نو تر هغه خو دا خاورې بېدي خاورې پر اولاد خاورې پر بهتره لیکن موږ هغه د دنیا ژوند چې کوټه دی د آخرت ژوند سره زر دی موږ دغه کوټه چې بقام نه لري کوټه هم دی مختاره کړې دی د آخرت ژوند چې هم سره زر دی هم بقا لري موږ پرېښي دي نو د آخرت ژوند که خاورې وای د دنیا ژوند سره زر وای لا باید موږ د آخرت ژوند مختاره کړی وای خو د آخرت ژوند سره زر هم دی بیا هم دغه خاورې و کوټه ژوند موږ مختاره کړی دی دا زموږ کمزوري ده دا وجه دا ده چې زموږ په زړو کې یقین نشته الله جل جلاله چې موږ ته کوم څه ویلي هغه باندې مو باور پوخ نه دی زموږ په زړو کې یقین نه دی پوخ شوی زموږ په زړو کې د الله جل جلاله پر کلام باندې پوره ټینګ یقین نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم پر احادیث باندې مو پوره یقین نشته که چیرې زموږ پوره یقین پوره سي یقین مو پوخ سي باور مو ټینګ سي دا به دا پوښتنه موږ داسې منو لکه یو وارش پر موږ باندې دغه حالت راغلی الله جل جلاله موږ د آخرت ته مهنت لپاره را استولی یو موږ د عبادت لپاره را پیدا کړی یو او الله جل جلاله موږ ته حکم کوي چې تاسو د آخرت لپاره کوشش وکړئ د آخرت لپاره تیاری ونیسئ د آخرت لپاره یو بل تر بل په دین کې مسابقه وکړئ لیکن موږ د آخرت لپاره تیاری نه نیسو موږ ته دا حکم نه دی شوی چې تاسو د دنیا لپاره کوشش وکړئ د دنیا لپاره مهنت وکړئ وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها نستفرغ زکه باندې او چپریدون کوي مګر الله جل جلاله غوی ته رزق ورکوي الله جل جلاله مستند ویلي تاسو د خوراک څښاک او پوشاک لپاره کوشش وکړئ بلکې د آخرت لپاره د کوشش راته ویلي دي خو موږ د دې برعکس د کوم کار چې د کوم څه لپاره چې د هڅې او د کوشش حکم شوی هغه مو پرېږئ او د کوم څه لپاره چې د هڅې او د کوشش او د مهنت حکم نه دی شوی هغه لپاره مهنت کوو دکاندار چې سار دکان ته ورسي لکه ټک وهل سوی میخ داسې پر خپله دکانداري باندې ناست وي یو ګوړی نه شوتېږي د دکانه څه له سهاره تر غرمې له ماپښینه تر ماښامه په دکان کې ناست وي که د خپل دکان د سودا اړتیا پیښه شوله دکان کلفي سودا راوړي لیکن که د لمانځه وخت بیا دکان نه کلفي په مسجد ته راسي په مسجد کې بیا دا رقم نه کښېني څنګه په ډاډ او په سکون چې په دکانداري کې ناست دی په مسجد کې بیا تلوار وي په مسجد کې بیا لمونځ سره مخاستر کې شبق د مسجد ته سوځي نو د آخرت لپاره زموږ تیاری دغه چې په مسجد کې مو یو خو مسجد ته ورځو نه که مسجد ته ورنو بیا نو په مسجد کې دغسې تلواریانې تر پښو لاندې مو اوري خو دکان ته چې ورسو بیا لکه ټکوال سوی میخ داسې ناست یو د دکان د سودا دپاره دکان بندوو د تجارت لپاره دکان بندوو د یو ضرورت د میلمستیا لپاره دکان بندوو لیکن د عبادت لپاره دکان نه بندوو دا وجه دا ده چې موږ دوکه سوي یو زموږ دوکه دا ده چې موږ د یو داسې چا سره یاري نیولې ده چې هغه د دنیا ژوند دی د دنیا سره مو یاري ټینګه کړې ده او دنیا بې وفا یار دی هیڅ وفا نه در سره کوي دنیا داسې بې وفا یار دی چې هر څونه وخت سره تیر کې د صفاتیږي به آن که مریض وې د مریضۍ په حالت کې چې ته مریض یې دوې درېیمې دي پردی سوري اختیار دې پکې نه چلیږي چې کله سړی مړ سي د ټوله دنیا څخه اختیار ختم سو بیا د وارثینو سوله د داسې چا سره یاري پکار ده چې د هغه په یاري کې وفاداري وي او د هغه په یاري کې دوام وي همیشه توب وي هغه یاري د الله جل جلاله سره تعلق جوړول دي د دین سره تعلق جوړول دي که چا د دین سره تړاو پیدا کړي د دین سره تعلق پیدا کړي د آخرت لپاره تیار ونیوي دغه کس په دنیا او آخرت کې عزتمن سو د دنیا او آخرت ټولې کامیابۍ ور په برخه شملي هر انسان که غواړي چې د دنیا او آخرت عزت او د دنیا او آخرت کامیابی ترلاسه کړي نو د الله جل جلاله سره دې پخه یاري جوړه کړي د الله جل جلاله سره پخه یاري هغه دا ده چې د الله جل جلاله پر حکمونو باندې عمل وکړي د الله جل جلاله حکمونه په عمل کې راولي ځکه د دنیا حقیقت څه دی که موږ وګورو په دنیا کې تر ټولو ښه خوراک هغه عسل دی خو دا د مچمچۍ قاذورات دي په دنیا کې تر ټولو ښه کالي هغه ورېښم دي دا د چینجي قاذورات دي نو دا د دنیا حقیقت دی په دنیا کې تر ټولو ښه خوراک او تر ټولو ښه پوشاک هغه الله جل جلاله موږ ته قاذورات را متعین کړي
انسان په خپل په دنیا کې د مونیو د ناپاک کې ټوټې څه پیدا دي، د مونیو د ناپاک ساز کې څه پیدا دي. نو که موږ فکر وکړو د دنیا سره تعلق د بیوقوفي ده، پر دنیا باندې باور دا د فطرت خلاف کار دی. ځکه په دنیا کې داسې څه نشته چې باور ور باندې وشي. په دنیا کې تر ټولو مهم شی هغه د الله جل جلاله سره تعلق جوړول دي، د الله جل جلاله حکمونه په ځان کې راوستل دي او الله جل جلاله راضي کول دي. که څوک په دنیا کې الله جل جلاله راضي کی، الله جل جلاله دغه کس ته د دنیا او آخرت ټول عزتونه ورکوي. الله جل جلاله دغه کس چې کله د الله جل جلاله سره راضي سي، د الله تعلق سره جوړ سي، نو دغه کس د الله جل جلاله د ملائکو هم محبوب جوړ سي او د الله د انسانانو هم محبوب جوړ سي. نو بیا لوی لوی خلق او لوی لوی باچاهان هم دغه کس په شو کې پراته وي. دا وجه دا ده چې الله جل جلاله عزت ورکي، بیا هیڅوک دا چا عزت نشي اخیستلی. د افغانستان یو لوی باچا تیمور شاه چې ډېر لوی باچا او فاتح و، هغه چې کله وفات کېدی نو اعلان نو وصیت وکړ چې ما د خپل استاد او د خپل مرشد په پښو کې ښخ د مرشد په سمرقند کې په یو مقبره کې ښخ و، نو دی دغه مرشد د پښو ته ښخ شو، دغه پښې د قبر او د سر سره نږدې دي. دا وصیت د ولي وکړ ځکه چې هغه د الله جل جلاله یو لوی عابد او لوی بزرګ سړی و. الله جل جلاله هغه ته دغه عزت ورکړی و چې د وخت باچا دا وصیت کوي چې ما د په پښو کې ښخ کړي. خواجه محمد معصوم رحمت الله علیه د هندوستان په سرهند کې دی. هغه وخت چې هندوستان هم په افغانستان کې داخل و، اصفهان هم په افغانستان کې داخل و، د افغانستان لوی ټولواک دغه خواجه محمد معصوم رحمت الله علیه مرید و. کله چې هغه وفات کېدی نو د پاچا اعلان وکړي چې ما د خپل مرشد د زیارت په لار کې ښخ کړي. نو سمالته په سرهند کې چې دغه خواجه محمد معصوم و زیارت کوم لوی سړک تللی دی، دغه سړک پر د مابین باندې د افغانستان د باچا هلته دفن دی، ښخ دی. دا سړک روان دی چې د قبر ته ورسېږي، دوې لارې چې بېرته هاخواته سره ګډېږي. دا ولې؟ ځکه دغه کس خواجه محمد معصوم رحمت الله علیه الله د ځانه سره راضي کړی و، الله جل جلاله دته دا عزت ورکړ. اجمیر شریف په هندوستان کې د یو سیمې نوم دی. یو انګریز سیاح دې سیمې ته ورغلی، هغه په خپلو کمنټس او تاثیراتو کې کاږي، په خپلو یاداشتونو کې هغه لیکلي دي چې ما د ژوندیو انسانانو پاچاهي پر ژوندیو باندې لیدلې وه، خو د مړو پاچاهي مې پر ژوندیو باندې نه وه لیدلې. کله چې زه اجمیر ته ورغلم، په اجمیر کې مې یو قبر ولیدی او زیارت مې ولیدی چې دغه زیارت والا پر د ټولو ژوندیو پاچاهي کوله. یعنی دغه عزت د خلکو د قبر او د زیارت په وجه باندې دغه خلکو ته دغه محترم وو چې دی وایي زه پوه شوم چې دا خلک دغه کس دغه د قبر ترشتن د دې خلکو پر زړه اوس هم بادشاهي کوي، حکومت کوي. دا وجه څه ده؟ دا د الله جل جلاله رضا ده. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم دی، د امام صاحب شاګرد دی، د امام صاحب په شاګردانو کې دی. د هارون رشید په وخت کې بغداد ته ورننوتی. د بغداد خلک خبر و چې عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه راځي، ټول خلک استقبال ته وروتلي وو. د هارون رشید قصر داسې لوړ ځای و، دی او مېرمنې په خپل قصر کې د دې خلکو ننداره کوي چې عبدالله ابن مبارک په شا راننوځي، ټول خلک استقبال ته ورځي، ټول خلک ورته ولاړ دي او ټول خلک استقبال کوي. هارون رشید خپلې مېرمنې ته وایي چې زه د دې خلکو پر سرو باچا یم، دا یې پر زړو باندې باچا دی، دا د زړو باچا دی، دا د زړو باچاهي په څه راځي؟ دا د الله جل جلاله په رضا باندې راځي. که څوک الله د ځان څخه راضي کړي، د الله جل جلاله حکمونه عملي کړي، د شریعت سره سم ژوند وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتونه په ځان کې راولي، له ګناهو څخه ځان وساتي، نو دا کس به د خلکو پر زړونو باندې حکومت کولی شي.
او کچا د الله جل جلاله حکمونه مات کړل دا کس د الله جل جلاله پر مخلوق باندې حکومت نشي کولای د الله جل جلاله رضا هغه په عبادت کې ده او د ګناو په پرېښولو کې ده حجبت الجنة بالمقارح وحجبت النار بالشهوات جنت باندې د تکالیفو پوښونه اوار دي چې دغه تکالیف ټوله وګالې جنت ته رسیدلای شي او پر جهنم باندې د شهوتونو پوښونه اوار دي چې هر شهوت ادا کوي جهنم ته نږدې کېږي او جهنم ته ځان رسوي نو موږ به د عبادت په کولو کې هم صبر کوو او د ګناه په پرېښولو کې به هم صبر کوو او صبر یو صبر جمیل دی یو حجر جمیل دی صبر جمیل دا دی چې موږ ګناه نه کوو پر دې باندې به صبر کوو او په ښه ډول باندې د ګناه په پرېښولو کې به هم صبر کوو په عبادت کولو کې به هم صبر کوو په دې کې به هیڅ ډول خفګان او شکوه نه کوو څکه څومره زموږ په زړه کې د حق او د باطل جنگ روان دی ځکه زموږ په زړه کې یوې خواته د ملک الهام کیږي بلې خواته د شیطان روایت کې راځي چې د مؤمن مسلمان وزړه ته د انسان وزړه ته دوه لین ورغلي دي یو د ملک دی بل د شیطان دی که ملک د خیر الهام د انسان وزړه ته وکي شیطان فورا د شر الهام ورته کوي دغه په دفاع دغه پرات او که شیطان د انسان وزړه ته د شر خبره وکي ملک دغه پرات کې د خیر خبره ورته کوي دا جنگ زموږ په زړه کې روان دی له وخته د حق او د باطل مقابله روانه ده همیشه د حق او د باطل مقابله ده ځکه علما وایي چې تعرف الاشیاء باضدادها شی په ضد سره معلومیږي هر شی په ضد سره پیژندل کیږي که شپه نه وای د ورځې قدر بچاته وای که د تاریکه نه وای د رڼا قدر بچاته وای که مریضي نه وای د صحت قدر بچاته وای هیچاته به د دې قدر نه وای که مرګ نه وای د ژوند قدر بچاته وای هیچاته به د ژوند قدر نه وای دغه د حق او د باطل مقابله د اول سره چې الله جل جلاله د دنیا خشته یې شه د مقابله روانه ده ځکه شیطان د آدم علیه السلام سره ضد ونیو مقابله یې ورسره شروع کړه اول نافرمانی شیطان پر عرش باندې الله جل جلاله وکړه چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته سجده وکړه د سجده ونه کړه نو د انسان په زړه کې دغه جګړه روانه ده دا مقابله روانه ده ملکه د الله جل جلاله د رضا د ګټلو الهام کوي شیطان ورته د شهواتو الهام کوي او شیطان د الله جل جلاله سره د لرې کېدلو امر ورته کوي دغه د حق او د باطل مقابله د انسان په زړه کې تر مرګ پورې روانه او دوانه ده کله یو غالب کله بل غالب خو کچيري د ملکی غلبه رااله د حق غلبه پر باطل رااله نو دغه کس د دنیا او آخرت ټول عزتونه وګټل هم دغه جګړه په دنیا کې هم د ډول د حق او د باطل جګړه روانه ده چې کله دنیا پیدا شوه دا ډول په د موسی علی السلام او د فرعون ترمنځ هغه د حق او د باطل جګړه هم دا ډول د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د کافرانو ترمنځ د ابو جهل ترمنځ دغه د حق د باطل جګړه دا د حق د باطل جګړه روانه ده او دا به تر قیامت روانه ان چې حضرت عیسی علیه السلام راځي د عیسی علیه السلام سره د دجال مقابله ده عیسی علیه السلام ته مسیح الهدایت ویل کیږي او دجال ته مسیح الضلالت ویل کیږي عیسی علیه السلام خلق ته حق شي او دجال خلق ته باطل شي عیسی علیه السلام چې کله د بیت المقدس پر منار باندې له اسمان راکښته سي اعلان به وکي انی عبد الله زه د الله جل جلاله بنده یم او دجال چې راښکاره سي د اعلان کوي چې زه خدای یم انا ربکم زه ستاسو رب یم دجال چې راسي مسکینی براسي زارت رکی براسي ځکه دغه ته تخمونو سانسورېدل دا ټول د دجالیات څخه دي عرب خلک شي کړي تخم بنه کوي تخم به یوازې او یوازې د دجال سره دجال باغه وخت تخم کوي دی ما ته سجده وکړه چې سجده او توکل هغه ته تخم کوي ټول شتمنۍ دی کنګل کوي د ځان سره حق کوي او د ځان سره یې هیڅ چاته هیڅ یې نور کوي
نو د دجال پر راتګ سره مسکیني تر اسمانه پورې اوج ته رسیږي. او چې کله حضرت عیسی علیه السلام راسي بیا به مالداري دونه زیاته سي، بیا به پیسې دونه زیاتې سي چې څوک به زکات ګرځي د زکات اخیستونکی به نه وي چې چاته زکات ورکړي. نو محترمینو باید موږ د الله جل جلاله د رضا دپاره، آخرت ته د تیاري دپاره شپه ورځ کوښښ وکړو، شپه ورځ هڅه وکړو. او د دې هڅې دپاره لومړی ګام دا دی چې موږ پر خپل ځان باندې کار وکړو، د نفس د تزکیې کار وکړو، نفس پاک کړو، د نفس تزکیه وکړو. د نفس د تزکیې دپاره یو کار خدا دی چې د نورو خلکو څه عبرت واخلو. هغه کارونه چې نور خلک بد پیسي، هغه ګناوي چې د خلکو ذلت پر راځي، باید موږ د هغو څخه ځان وساتو. هغه خبرې چې څوک ښه نه پیسي باید موږ د هغو څخه ځان وساتو. هغه اخلاق چې څوک بد پیسي، ښه اخلاق نه باید د هغو څخه موږ ځان وساتو. دویم دا دی باید موږ خپل ځانونه په عبادت باندې مخته. اول باید موږ 5 وخت لمونځونه په جماعت باندې وکړو، نارینه او که ښځینه یي هغه باید 5 وخت لمونځ په ښه پاکو جامو، ښه په اوداسه پر خپل وخت باندې، پر ټاکلي وخت باندې وکړي. ښځې خوارانې خو یا د وخت د مخه لمونځ کوي د تلوار په وجه، مازدیګر لمانځه څخه ځان خلاصوي، یا یې دغونه ناوخته کې چې بره پر قضا کېدو وي. او کله کله یې په څنګه کالو باندې کوي، کله یې د کالي پاک کله نه یې پاک، کله یې مصله پاک کله نه یې پاک، کله یې په تلوار وکړي، کله یې بې تلوارې وکړي. دې ښه په اهتمام او اطمینان سره کوي، خو لمونځ په تلوار باندې کوي. د نستنی کار ښه په اطمینان کوي، یو ټک غلط نه کاږي، لمونځ غلط کوي، چپه ورځ ته لمونځ کوي. د ستنی کار یوه ورځ د ځنې قضا کېږي، وظیفه هره ورځ ځنې قضا وي. نو اول ګام دا دی باید موږ ځان په عبادت باندې مخته کړو. اول 5 وخت لمونځ د نارینه دپاره په جماعت، د ښځې دپاره په خپل ټاکلي وخت باندې ښه په اطمینان. کله چې مو په لمانځه باندې نفس مخته کړي، تر هغه وروسته بیا لږ نه کوي د اشراق لمونځ هم. د سهار تر لمانځه وروسته د اشراق انتظار، د اشراق لمونځ کول، یو څو عمر بعد بیا د څاښت لمونځ کول، تر هغه وروسته بیا اوابین کول، چې ښه په دې باندې مخته سو بیا تهجد کول. د تهجد وروسته بیا لږ نه کوي اذکار پسې کول، قرار قرار د اذکارو د تسبیحاتو وخت زیاتول، درودونه ویل، د درود دپاره یو ځانګړی وخت ټاکل، بیا لږ نه کوي مراقبه کول، وظیفې کول، د خیر مجالسو ته ورتلل، قرار قرار بیا په وظیفه کې زیاتوب کول. اول ورځ یو مخ ویل، بیا څو عمر بعد 2 مخه کول، بل هفته 3 مخه کول، په میاشت کې د میاشتې وروسته بیا سپاره پوره کول، بیا تر هغه یو څه اضافه کول. قرار 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 ورسړی د دې عبادت سره د سوي قرار قرار مینه پیدا کیږي، د عبادت سره عادت کیږي. امام حسن رحمت الله علیه وایي تعذبت النفس بالعبادة 20 سنة. نفس می په عبادت باندې 20 کاله په عذاب کړی، قرار قرار می د عبادت بوج ور باندې شوی، ور باندې شوی، ور باندې شوی. ثم تلذذت بها 20 سنه، بیا می نفس د عبادت خوند وڅکي، 20 کاله بیا پر عبادت خوند واخیست. یو بزرګ وای ما ځان الله جل جلاله ته ورټیله کوي د شړل، کله چې ورته کاسو ورټیله سو به خندله. نو کله چې عبادت سړی کوي او خپل عبادت ګران کار دی، د ریاضت دی، تکلیف دی، چې د تهجد د پاره په یخ په ګرمي کې د شپې د خواږه خو بسړی راپورته کیږي، تهجد کوي او وظیفه کوي او پر 5 وخت د جماعت مانځه ته ځي، دکان پرېږدي، کار پرېږدي، تجارت پرېږدي، مصروفیت پرېږدي، دنده پرېږدي، وظیفه پرېږدي، لمانځه ته ځي. لیکن اخر دا کار وده ته اسانه کیږي. الله جل جلاله توفیق ورکړي، په چې الله توفیق ورکړي دغه کس ته بیا الله جل جلاله عزت ورکړي. زندگی د عبادت لپاره ده، زندگی آمد برای بندگی، زندگی مشتاله د بندگی لپاره راکړې ده. زندگی بے بندگی شرمندگی، څوک چې ژوند کوي او د الله بندگی نه کوي دغه شرمندگی ده، دغه شرمنده دي، د ذلیل دي، د ناکام دي. نو عزت، کامیابی او کامرانی او بریالیتوب دا یوازې او یوازې په دین کې دی، دا یوازې او یوازې د الله جل جلاله په عبادت کې دی. باید موږ د عبادت ټولې څانګې آباد کړو، باید موږ د عبادت ټولې شعبې آباد کړو، باید موږ د مسکینانو سره مینه وکړو. دا عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اللهم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا
واحشرني فی زمرة المساکین. دا خدایه چې ژوند راکړې په مسکنت کې ژوند را په مسکنت کې مې مړ کړه، د مسکینانو په ډله کې مې راپورته کړه. د مسکینانو سره مینه کوئ. وای د قیامت په ورځ چې الله جل جلاله مسکین ته اجازه وکړي چې ځه جنت ته، وای دا مسکین به ولاړ حسن بصري رحمت الله علیه وای د روایت دی. وای پښتنه به ملایکې ځینې وکړي چې تاسو خو د جنت امر وسو ته ولې نه ځې؟ ول دی به وایي چې په دنیا کې کوم مالدارانو زما سره نیکي او ښه کړي دي، ما ته حیا درېږي چې زه جنت ته ولاړ شم او هغه مالداران زما سره نه وي ملګري. وای هغه مالداران به ټول د سره جنت ته واستول شي. او په بل روایت کې راځي وای کله چې یو مسکین د آخرت په ورځ باندې میدان ته راوړاندې چې الله جل جلاله ورته وایي چې تاسو اجازه دی کوم کسانو چې تاسو سره نیکي کړي دي هغه منتخب کړه د ځان سره جنت ته بوځي. نو د مسکینانو سره ښه کول، یو چاته درگذار کول، یعنی لنډه دا چې ښه اخلاق کول، د دین په امور باندې په شریعت باندې عمل کول، د نیکانو احترام کول، د مشرانو احترام کول، پر کشرانو شفقت کول، د همسایګانو سره درگذار کول، شام سایتوب کول او ښه اخلاق کول، د غریبانو ته درگذار کول، یو چاته غلطي ور معافول، هر چاته عفو کول او په خپل د شریعت ځان عامل جوړول او د ګناه څخه ځان ساتل. دا د دنیا او د آخرت عزت دی. خدا د دنیا او آخرت عزت چې زموږ یقین کمزوري دی، زموږ باور کمزوري دی، زموږ دغه د آخرت عزت ده سره پر عزت بولونه موږ بعد د دنیا عزتونو اخیستي، د دنیا تماشو اخیستي. الله جل جلاله زموږ یقین سم کړي. الله جل جلاله زموږ په زړه کې دا راواچي چې موږ آخرت ته تیاری ونیسو، موږ ځانونه د اصلي عزت خاوندان کو، موږ د الله جل جلاله او د الله د رسول رضا خپل کو، موږ له ګناه څخه ځان وساتو، موږ شیطان وترټو او هغه نفس چې ناپاک نفس دی هغه باید موږ داسې په عبادت باندې عادي کو چې بیا هر خواهش د عبادت وي. الله جل جلاله زموږ اصلاح وکړي. الله زموږ د لویانو د کوچنیانو اصلاح وکړي. الله زموږ د نارینه او د زنانو اصلاح وکړي. الله جل جلاله موږ ټول ته هدایت وکړي. الله موږ ته خپل رضا په نصیب کړي. الله جل جلاله موږ ته واقع عزت او کامیابی را په برخه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. درنو اوریدونکو، تاسو د مولوي عبدالرازق راشد صاحب و اصلاحي بیان ته غوږ واست چې د تعلیم القرآن اسلامي رادیو څخه نشر شو. په دې هیله چې دغه بیان به مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي.